د اجلاس مطلب او مقصد دغه دی چې اوسه پورې د دې ټولو تنور والا چې څومره دي ښه ګزاره وکړله، هر چا په ځان باندې سخته تېره کړه، چاته له 100 روپۍ پاتې شوي، چاته نه پاتې شوي، خو باقي د دې ټولو د صبر پیمانه ختمه شوله، ځکه چې دا چا غریبي ده او دغه غریبي په بنا باندې چې سهار د کوره را روان شم نو په دې نیت باندې دکان ته راځم چې زه ماښام ځم له 100 روپۍ به کور ته وړم. زه چې دکان ته راشم نو روزانه د وړو ریټ نوی ریټ نن په یو ریټ دی، سبا په بل ریټ دی، سلنډر نن په یو ریټ دی، سبا په بل ریټ دی، خشاک نن یو ریټ دی، سبا بل ریټ دی. داسې هره سودا چې تنور سره لګي دا ټول ریټونه مختلف روزانه ډیلی په بنیاد باندې خېږي، په ځای نه ودرېږي. نو موږ په دې خبره باندې مجبوره شو چې موږ تنورون والا ټول شو او په اتفاق هم یو خبره راغونډه کړله او خبره دا ده چې موږ ټولو به د عام ځای نه، د پېښور نه، د چارسدې نه، د مردانه د ټول نه ارزانه روډۍ په شب قدر کې وه چې دا د 100 روپو شپه خرڅېدې او دا په مقابله کې خلکو خرڅولې روډۍ د تاوان او د ګټې پروا به یې نه کوله، خو بس ګاګ به یې خوشحاله ساتو. نو لہذا د ګاګ په خوشحالېدو کې موږ دونه په خساره کې لاړو چې یو تنور والا د وړو والا په لکونو روپۍ قرضداری شو. نو چې په لکونو روپۍ قرضداری شو موږ ښه دیواله شو، نو د هغې نه وروسته په موږ کې عقل را پیدا شو. نو بلحاظه اوس موږ دا فیصله وکړه چې داسې د انصاف کار به کوو، داسې کار به هم نه کوو چې عوامو مرۍ به خفه کوو. اوسه پورې موږ د 100 روپو شپږ روډۍ خرڅولې، چا به 7 خرڅولې، نو لہذا هغه شپږ 7 روډۍ موږ کټ کړې. موږ دا فیصله وکړله چې یاره هر دکاندار څومره تنورون والا چې دي دا به د 100 روپو 15 روډۍ ورکوي، یو روډۍ به دی په 100 روپۍ خامخا خرڅوي، د 100 نه به ارزانه روډۍ نه ورکوي. په دغه شي باندې موږ فیصله وکړله او انشاءالله دا به د عوامو په فایده کې وي او انشاءالله زموږ په فایده کې به وي. داسې نقصاني فیصلې موږ نه دي کړي چې هغه کې د عوامو هم تاوان وي، زموږ هم تاوان وي. په دې باندې په 400 کې 2 ورځې تنورونه هم بند وو، هړتال هم پکې شوی و. هغه خلکو هم دا فیصله کړې وه، IDC چې کومه وه هغې ورسره دا خبره منلې هم ده په 100 روپۍ روډۍ باندې، خو پته راته د هغوی نه لګي چې یار د هغوی څه وزن دی، د هغوی د وزن راته پته نه لګي او د موږ هم دا د خپل وزن څه تایید دغه نه دی کړی، عد نه دی مقرر کړی. نو انشاءالله موږ به وروستو خپلو کې راغونډېږو، موږ به د خپل وزن داسې یو پیمانه ساتو چې یاره په دغه وزن به انشاءالله موږ روډۍ پخو او په دې وزن به موږ انشاءالله خرڅو. نو هغه به انشاءالله دې نه وروسته خبرې خو دې وخت کې موږ د خپله کابینه جوړه کړه، د خپله برادري چې کومه زموږ خپل کمرونه چې دي دا موږ راغونډ کړو په یو پام باندې او انشاءالله دې نه وروسته به نورې فیصلې هم پکې انشاءالله کوو. بیا زموږ سکرټري صاحب خو څه وایي نه هغه نه تر هغه ټایم کې به د هر چا خپله مرضي وه، د هر چا خپله مرضي وه، چا به 120 ګرام پیړه تلله، چا به 130 ګرام تلله، چا به 140 ګرام تلله، هر چا خپله خوښه وه. داسې تړلې فیصله نه وه چې ګینې داسې 130 وه یا 120 وه، داسې خبره اتره نه وه. اوس آینده دپاره به انشاءالله موږ داسې یو کلک پروګرام کوو. حکومت خو لاول پکار دا دی چې حکومت ته دا معلومات دي چې نن بیانو نرخنامه څه شی دی، ټیک ده. دوی ته خو لاول د نرخنامې پته نشته، د مردان ضلع نه زموږ چې کومه زموږ مرکز دی مردان، ته د هغوی نه تپوس کوي چې تاسو په دې 20 سالو کې چېرته نرخنامه جاري کړې ده د روډو والا دپاره؟ نشته نرخنامه. زموږ تحصیل دی، ته زموږ تحصیل کې تپوس کوي چې چېرته نرخنامه تاسو ایشو کړې ده، بل چې دوی نرخنامه ورکوي نو نرخنامه خو دوی په دې شرط ورکوي چې ماله به اوړه راکړي، ماله به کوټه راکړي که چې ته به په دې ریټ باندې روډۍ خرڅوې او دا به دې وزني، خو ماله به دا ګارنټي م راکوي چې زه به تاله په دې ریټ باندې اوړه در کوم. نو چې ماله اوړه راکړي په هغه ریټ باندې، ماله نرخنامه په هغه ریټ باندې راکړي، زه به انشاءالله په دې پابند یم. که نه په اوپن مارکیټ کې زه اوړه اخلم، نه په اوپن مارکیټ کې چې زه اوړه اخلم او روزانه هر سهار زه راځم او په ما باندې 1000 روپۍ ریټ زیاتېږي، نو زه خو د هغه په خوښه بیا روډۍ نشم خرڅولی.